تاسو ټول د خلکو نه چې ووټ اغستې دي د امن په نوم خو نه دی اغستې تاسو چې خلکو نه ووټ اغستې دي نو په دې نوم خو نه دی اغستې چې د مهنګایي به ختمو تاسو چې د خلکو نه ووټ اغستې دي نو په دې بنیاد خو نه دی اغستې چې بیروزګاري به ختمو تاسو له روزګار درکو هغه قانونونه پکې پاس کیږي چې د سړي دماغ ورته حق حیران شي دا ایډیاګانې دوی راوړي رقم زینا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله تبارک وتعالى دې د مولانا بجلیګر سے قبر د نور نډک کی او الله تبارک وتعالى دې داغه کامل مغفرت نصیب کی د ضیاء الحق سے په دور کې داغه یو تقریر دی یو بیان دی هغه خبره کړې د پاګه کې چې ضیاء الحق سے بوي چې الله پاک اسلام راولي نو هغه پاګه بیان کی وی که مونږ وایو او سوال کو چې الله اسلام راولي نو زمونږ خو وس نشته او طاقت نشته دغه دعا دا سوال لیکوبا او ضیاء الحق سے ته چې لا سوچت کې چې الله اسلام راولي نو ته ته د دوا ضرورت است خو په لاسو کې بس د سبانه وایي چې اسلام دی شریعت نافذ دی جو بس پاکستان کې به اسلامي نظام نافذ دی نو زوی ما چې سہیل افریدی سے بیان ورکړی دی چې بنیر میں بھی کچھ ہونے والا ہے نو سہیل افریدی سے تاسو موږ دخل تاسو لپاره لګری تاسو خلکو دی ووټ دا ووټ د سره لپاره درکړی دی او بلا عجیب او خوندوره خبره دا خلک چې څوک وړي ځان لاغه کوي په دې پارلیمنت کې په دې سینټ کې په دې قومي اسمبلی کې په یو ورځ کې اتلس قانونونه د خلکو نه دي پاس کړي د ځان لپاره او دغه لاسه کې سړیا دای نه دي پاس کړي دا قانون چې د نن په اخو باندې با صدر ته حیات استثناء حاصلي کدی هر قسمه جرم مو کی کنه دته وسوک سني شي ویره هغه قانون په کې پاس کیږي چې د سړي دماغ ورته حق حیران شي دا ایډیاګانې دوی راوړي رقم زینا او د استثناء خبره به د وزیر اعظم صاحب د پارم کړي وا خو زما په خپل خیال پاغه کې به دا خبره مخه تراتله کې چرته وزیر اعظم ته استثناء الو شنو کې دي چې د سړي چې په قید کې دي د کیسونه ختم شي او د څه ته قید نه را بهر نشي بهرحال د خبره مقصد مې دا دی سہیل افریدی سی و تاسو چې مونږ لګلی یې نو د دې لپاره مونږ لګلی یې چې په دې تاسو د خلکو نه دا ووټ یوازې سہیل افریدی سی نه د ټول ته مګ څوک په پوزیشن کې دی او څوک په حکومت کې دي څوک په وفاق کې دي او څوک په صوبه کې دي تاسو ټول د خلکو نه چې ووټ اغستې دي د امن په نوم خو نه دی اغستې تاسو چې خلکو نه ووټ اغستې دي نو په دې نوم خو نه دی اغستې چې د مهنګایي به ختمو تاسو چې د خلکو نه ووټ اغستې دي نو په دې بنیاد خو نه دی اغستې چې بیروزګاری به ختمو تاسو له روزګار درکو تاسو امن راوسته تاسو خلکو ته روزګار ورکړه تاسو مهنګایي ختم کړه کو نورم سیوا کړه تاسو د کم مرز دارو یې او بیا هغه خلک چې کم د دې پارټو مشرکی هغه ار سیاسي پارټي چې دا دغه ار سیاسي پارټي مشرانه تاسو باخیل څه کوي تاسو د کم مرز دارو یې تاسو تاسو نشئ کولی تاسو د لوی پارټو مشران یې د لوی پارټو صدران یې تاسو کو وغواړئ او ټول دا سره ټول شي په یو مسله باندې او اتفاق وکړي نو تاسو مشکل مسله حل کولای شئ زما په خیال د ټول سیاسي جماعتونو د لیډران غواړي نه چې دلته امن وي غواړي نه چې د بیروزګاری دي ختم شي غواړي نه چې د بدامني دي ختم شي غواړي نه چې د مهنګایي دي ختم شي کله دې د پاره د ټول سیاسي پارټي یو شوي نو قسم بالله د ملک به امن راشي د ملک به مهنګایي ختم شي د ملک به سوکالي راشي خو کچرتا دا خلک د ملک او قوم د پاره د وطن د پاره فکرمن شو نو بیا به یو سوال وکړو او هغه دا چې الله تبارک وتعالى دې زمون په دې ملک باندې خپل رحم او کرم او فرمایي او الله جل جلاله دې دلته امن سوکالي او خوشحالي راولي ډیره مهرباني